بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 29 نمبر درس دی. ان شاء الله مونږ بنن د مبني او د معرب قسمونه وایو. اول مونږ د مخکې درس کې مونږ مبني پیژندو، معرب مو پیژندو. معرب هغه اسم ته وایي چې د هغې اخري حرف باندې اعراب، د اخري حرف اعراب د عامل د وجې بدلیږي را بدلیږي، هغې ته مبني وایي. چې د عامل د وجې د یو لفظ اخري حرف بدلیږي را بدلیږي، هغه ته معرب وایي. او چې د عامل د وجې اخري حرف بدلیږي را بدلیږي نه د یو لفظ، نو هغې ته مبني وایي. لکه مثلا ګورئ دا اسم به همیشه په دریو حالتو کې وي. یا به دا حالت رفعي کې وي، حالت رفعي، یا به دا حالت نسبي کې وي، او یا به حالت جري کې وي. حالت نسبی کې لکه مثلا ګورئ زیدن، زیدن، یا به زیدن. وګورئ دا آخري حرف دال دی، دال. په دې دال باندې دلته زیدن دو پیش دی، دلته په دې دال باندې زیدن دو زبر دی، او دلته په دال باندې زیدن دو زیر دی. نو ګورئ چې دا آخري حرف دا اعراب نه دی، اعراب دی ته وایي چې آخري حرف باندې دا حالت بدلیږي را بدلیږي، دی ته اعراب وایي. نو ګورئ دا اوس وګورئ جی آخري حرف باندې دا کم حالت بدلیږي را بدلیږي، دی ته اعراب وایي. او د آخري حرف ته محل اعراب وایي. محل اعراب، محل معنی دا زی، جگہ، محل اعراب، د اعراب زی. او دی پورا اسم ته معرب وایي. څه ورته وایي جی؟ دا پورا زید معرب هم دی او معمول هم دی، معمول هم ورته وایي. او ګورئ دا زیدون نه دی، په ده باندې دا زیدون، زیدن، زیدن، دا د عامل د وجې د ده نه مخکې به یو عامل وي. لکه مثلا ګورئ جاء، دا جاء عامل دی، دا جاء فعل دی، او فعل همیشه فاعل غواړي، او فاعل همیشه حالت رفعي کې وي، دو پیش یا یو پیش به پې وي، او یا به چې دی الف وي یا به وو وي وغیره. نو ګورئ جاء عامل دی او دا زید معمول دی. جاء عامل دی، عامل معنی دا عمل کرنے والا، عمل کون کې. او زیدون دا معمول دی، په ده کې دا عمل کړی دی، د آخري حرف لی دو پیش ورکړی دی. بیا ګورئ دا رأیتو نه دی، رأیتو، رأیتو دا فعل فاعل دی، او فعل فاعل سره په فعل متعدی کې فعل فاعل مفعول غواړي، نو مفعول همیشه حالت نصب کې وي، حالت نسبی کې وي. نو ګورئ دا رأیتو عامل دی او زیدن معمول دی، ځکه د د آخري حرف له دو زبر ورکړي. او مررتو بزیدن، دا با جاره چې ورسره ولګي زیدن، نو دا با جاره دا عامل دی او د زیدن له دو زیر ورکړی دی. نو دا دو زیر چې دی دا اعراب دی، او دا آخري دال محل اعراب، یعنی د اعراب زی، اعراب زی. ټیک شو جی؟ نو ګورئ دې ته معرب وایي. او مبني هغه ته وایي چې د عامل د وجې اخري حرف ډول بدلیږي نه. مثلا ګورئ هذا، نو ګورئ جاء هذا، بیا دا حالت رفعي کې دی، هذا حالت نسبي کې وګوره، هذا حالت جري کې وګوره، هذا بهذا. نو ګوره هذا، هذا، هذا په درې واړو حالت رفعي، نسبي، جري کې یو شکل کې دی، یعنی یو حالت کې دی، هذا، هذا، هذا. یا دغه شانتې هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء. نو دې ته مبني وایي. دا اوس مبني اسم دی د عامل د وجې. لکه اوس زه ویم جاء هذا، دا جاء عامل دی، هذا معمول دی، اډول څه عمل یې پکې نه دی کړی، دا هذا مبني دی، نو دکې عمل نشي کولی. بیا رأیتو، رأیتو فعل فاعل دی، او دا هذا ولا رأیتو فعل فاعل دا عامل دی، او هذا دا مفعول دی، نو دا ورلا دا معمول دی. خو دې کې هېڅ تبدیلي نه ده راوستې. ګوره څنګه چې په حالت رفعي کې هذا او اقشان حالت نسبي کې هم هذا دی، حالت جري کې دا با جاره عامل دی، او هذا امقه یو شکل کې دی، یعنی حالت رفعي نسبي جري کې یو شکل کې دی، نو دې ته مبني وایي. او چې حالت رفعي نسبي جري کې آخري حرف دا حالت بدلیږي را بدلیږي، نو دې ته معرب وایي. نو معرب او مبني خو بیا یو ځل دوهره وکړه. اوس دې نه پس د معرب او د مبني قسمونه پیژنو، چې د مبني کم کم قسمونه دي او د معرب کم کم قسمونه دي. نو ګورئ دا اسم نه اسم دا همیشه دو قسمه، یا به دا اسم متمکن وي،
تمکن معنا ده زی ورکول، اعراب ولا زی ورکول. ګورئ دا د دې اعراب د آخري دال باندې اعراب ولا زی ورکوي. یا به اسم غیر متمکن وي، نو اسم غیر متمکن چې دی هغه دغه په شانتې وي، د مبني الاصل په شانتې وي. او مبني چې دی هغه اسم ته وایي چې د هغه آخري حرف بدلیږي را بدلیږي نه. بیا د مبني الاصل درې دي، درې. یو ته فعل یو تمام حروف، ټول حروف چې څومره دي جمله حروف هغه ټول مبني دي. او دویم نمبر فعل ماضي چې 14 صيغې دي، هر صيغه دا مبني ده. حالت رفعي کې به هم ضربه وي، حالت نسبي کې به هم ضربه وي، حالت جري کې به هم ضربه وي. دغه شان دا دویمه صيغه واخله، په درې وانو حالتو کې به یو شانتې وي، ضربه ضربه ضربه، په درې وانو حالتو کې به یو شکل کې وي. دا ضربو واخله، په درې وانو حالتو کې به یو شکل کې وي. ځکه فعل ماضي که هغه معروف وي که مجهول وي، که ضربه وي او که ضربه وي، یعنی دوانو حالتو کې به دا مبني وي. او دریم قسم د مبني الاصل هغه دغه دی امر حاضر معروف. د امر چې کومې صيغې دي، اضرب اضربا اضربو، اضربي اضربا اضربنا، دا څلور شپږ صيغې دي، درې د مذکر او درې د مؤنث. نو دا د امر صيغې دي، نو دا هم مبني دي. نو دا درې چې دي دې ته مبني الاصل وایي. او څه داسې اسمونه دي که نه، اسمونه داسې اسمونه دي چې هغه د دې مبني الاصل سره یا په معنی کې یو شانتې وي، یا د یعنی په دغه کې وي ورسره، یا معنی مشابهت ورسره لري، یا د حروف سره یو شانتې، یعنی څنګه چې حرف محتاج وي دغه شانتې د اسم غیر متمکن هم محتاج وي. لکه مثلا اسم اشاره ده، نو دا د مشار الیه محتاج ده. اسم موصول دی، دا د صلې محتاج دی. دغه شانتې یا به چې دی دغه وي، دا یو حرف به چې دی که نه د اسم غیر متمکن کې یو حرف به داسي چې هغه یعنی یو لفظ کې هغه معنا د دې حرف په شانتې وي. یا به داسې دغه وي جي. نو ګورئ دا په څو قسمه ورسره مشابهت لري، یو شانوالی ورسره لري د مبني الاصل سره. اسم غیر متمکن هغې ته وایي چې مبني الاصل سره یو شانوالی لري، یعنی مبني الاصل مشابهت لري. په څه نه څه حالت کې به مبني الاصل په شانتې وي. او دویمه خبره اسم متمکن څه ته وایي؟ اسم متمکن هغه اسم ته وایي چې هغه اعراب ولا زی ورکوي. تمکن معنا ده زی ورکول. نو ګوره اسم به همیشه دوه قسمه، یا به اسم متمکن وي یا به اسم غیر متمکن وي. اسم متمکن چې د مبني الاصل په شانتې نه وي او یعنی آخري حرف یې اعراب ولا زی ورکوي. او اسم غیر متمکن هغه د مبني الاصل په شانتې وي. اسم غیر متمکن د مبني الاصل په شانتې وي. او ما تاسو وی مبني الاصل درې دي، ټول حروف ان شاء الله هغه به زه په ترتیب باندې لیکم. ټول حروف او دغه شانتې ورسره فعل ماضي که هغه معروف وي که مجهول وي، او امر حاضر معروف، دا شپږ صيغې دغه ته مبني الاصل وایي. ان شاء الله په بورډ باندې به په تفصیل سره یو لیکم. اوس وایي په اسمونو کې ما خو تاسو وی اسمونه دوه قسم دي، یا به اسم متمکن وي یا به اسم غیر متمکن وي. نو دلته تا ته وایي په اسمونو کې صرف اسم غیر متمکن مبني دي. نو دا اسم غیر متمکن دا مبني دي. او په فعلونو کې فعل ماضي مبني ده، که هغه معروف وي که مجهول وي. او امر حاضر صيغې دي شپږ هغه مبني دي. او د فعل مضارع هغه صيغې، د فعل مضارع هغه صيغې چې نون جمع مؤنث پکې وي، یعنی یضربنا او تضربنا. یضربنا نون جمع مؤنث دغه دوه صيغې دي. ګورئ یضربنا معنا ده هغه ټولو هغه ټولې ښځې وخل کوي یا به وکړي. او تضربنا تاسو ټولې ښځې وخل کوئ یا به وکئ. نو ګورئ دې ته دا یضربنا کې چې دا کوم نون دی که نه، او تضربنا کې کوم نون دی، نو دې ته نون جمع مؤنث وایي. دا یضربنا او تضربنا کې چې کوم نون دی دې ته نون جمع مؤنث وایي. یضربنا او تضربنا کې چې کوم نون دی دې ته نون جمع مؤنث وایي. دا یضربنا د غایب جمع مؤنث صیغه ده، او تضربنا د حاضر جمع مؤنث صیغه ده. نو ګورئ دې کې دا چې کوم د اخره کې دا نون دی یضربنا کې او تضربنا کې، دې کې چې دا کوم نونونه دي دې ته نون جمع مؤنث وایي. او نون تاکید پکې وي. د فعل مضارع دوه صیغې دا چې دي که نه دا خو همیشه مبني دي. د فعل مضارع دوه صیغې دا مبني دي، یضربنا او تضربنا. او نون تاکید چې کله هغه 12 صیغو سره، 12 صیغو کې 15 صیغو سره، محققین علما وایي چې دا 15 صیغې چې د کوم په آخره کې پیش راځي، یو واحد مذکر
غائب یضربو، یو واحد مؤنث غائبه تضربو، یو واحد مذکر حاضر تضربو، یو واحد مؤنث یو واحد متکلم اضربو، او یو تثنیه و جمع متکلم نضربو. دا پنځه صیغې داسې دي. دلته د تزلی کما یضربو، تضربو، بیا تضربو، دا درې شوې، اضربو او نضربو. نو ګورئ دې صیغو سره چې اخره کې نون تاکید ولګي، لکه د هغه د تاکید والا چې په هغه معنی کې زوروالی پیدا کوي، نو هغې دپاره هغې ته نون تاکید وایي. دا نون تاکید بیا دوه قسمه وي، یو ته نون ثقیله وایي، نون ثقیله هغه مشدد اسم نون ثقیله یعنی نون مشدد او شد والا نون، او یا به نون خفیفه وي، نون خفیفه خفیفه یعنی هغه نون چې هغې باندې شد نه وي، دا جزم وي پې. نو دا چې کله یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو دې سره ولګي، لکه یضربن بیا تضربن بیا تضربن بیا اضربن بیا نضربن. نو ګورې دې سره دا نون تاکید ولګېدو، نو اوس دا مبني شوې، او چې دا نون تاکید ورسره نه بیا دا معرب دي. اوس دا معرب شو، یضربو معرب شو، بیا دا تضربو معرب شو، بیا تضربو چې دی دا نون مې ترې لرې کو، دا بیا تضربو دا معرب شو، او دا اضربو نه مې بیا دا نون لرې کو، نو دا بیا معرب شو، او نضربو نه مې بیا دا نون لرې کو، نو دا بیا معرب شو. نو ګوره دا پنځه صیغې دا چې دی سره چې کله نون تاکید ولګي نو دا بیا معرب شي، مبني شي، او چې نون تاکید ورسره نه وي بیا معرب وي. اوس دا معرب دي، ټیک ده جی، نون تاکید ورسره نشته. او یضربنه تضربنه دا دوه صیغې چې دی دا معرب دي. او چې کوم هغه د نون اعرابي والا اووه صیغې دي نو هغه معرب دي، هغې سره دا عام علما وایي چې یاره دا نورې 12 صیغې چې دي دا ټولې بیا مبني شي که نون تاکید ورسره ولګي. او علماء محققین وایي چې کوم راسخ علما دي هغې وایي چې یاره د صرف دا 15 صیغې دي دې سره چې نون تاکید ولګي نو دا بیا مبني شي، او کوم هغه اووه معرب صیغې دي که هغې سره نون تاکید ولګي او که ونه لګي نو هغه معرب دي، همیشه لپاره ویا معرب دي. او دا دوه صیغې یضربنه تضربنه دا همیشه مبني دي. ټیک شوه جي. نو ګورئ دا د فعل مضارع هغه صیغې چې نون جمع مؤنث او نون تاکید پکې وي نو دغه هم بیا مبني دي. ټیک شوه. او ټول حروف مبني دي، ټول حروف مبني دي. په اسمونو کې صرف اسم غیر متمکن مبني دي، په فعلونو کې فعل ماضي، امر حاضر معروف او د فعل مضارع هغه صیغې چې نون جمع مؤنث او نون تاکید پکې دي نو دغه مبني دي، او ټول حروف مبني دي. او اسم متمکن معرب دی، اسم متمکن معرب دی. یو ما تاسو ویل اسم غیر متمکن او یو اسم متمکن. اسم غیر متمکن چې هغه آخري حرف اعراب ولزې نه ورکوي، او اسم متمکن چې هغه آخري حرف اعراب ولزې ورکوي. دویم تعریف وره، اسم غیر متمکن چې دی هغه د مبني الاصل په شانتي وي، او اسم متمکن هغه د مبني الاصل په شان نه وي. د دې به بیل بیل تعریفونه لیکو انشاءالله. خو د مبني الاصل دپاره د اسم متمکن هغه وایي چې اسم متمکن معرب دی، خو شرط پکې دا دی چې په ترکیب کې وي او عامل موجود وي نو بیا به دا مبني وي، معرب به وي. اسم متمکن به علم معرب وي چې په ترکیب کې وي، لکه زیدون دی زیدون، نو دوی وایي چې یاره د عامل موجود وي، لکه مثلا جاء زیدون، نو دا جاء عامل دی دا موجود دی، او زیدون بیا اوس دا معرب دی ځکه د دې جاء د وجې نه د آخري حرف دا حالت رفع کې دی، حالت رفعي کې دی. او ګورئ ورته رأیتو زیدن، وګوره د دې زیدن دغه شته دی عامل شته، نو دا وګوره دا معرب دی. اوس مررتو بزیدن، دا با جاره دغه دی عامل دی،
او دا زیدین اوس معرب دی، با عامل دی، عامل موجود دی او زیدین معرب دی. اخیری حرف بدلیږي را بدلیږي. ګورئ جی اوس نو دوی وایي چې کله اسم متمکن هغه په ترکیب کې واقع وي، عامل موجود وي، نو بیا به دا معرب وي. خو چې عامل موجود نه وي که نه او که اسم متمکن په ترکیب کې نه وي یا عامل موجود نه وي نو بیا به دا اسم هم مبني وي. لکه مثلا نو صرف ځان له زید دی، زید، نو دا زید چې دی دا مبني دی ځکه دا ترکیب کې نه دی، د عامل موجود نه دی. اوس دا زید دا دغه دی مبني دی. لکه مثلا یا دغه شانتې وګورئ عمر، عمر دا اوس مبني دی ځکه د په ترکیب کې نه دی، عامل موجود نه دی. یا بکر، بکر، نو دا بکر چې دی دا مبني دی ځکه په ترکیب کې واقع نه دی یا عامل موجود نه دی. نو ګورئ اسم متمکن معرب وي خو په شرط دا چې ترکیب کې وي یا عامل موجود وي. ٹھیک شوه؟ او که اسم متمکن په ترکیب کې نه وي یا عامل موجود نه وي نو بیا به داسې اسم بیا به دا اسم متمکن هم مبني وي. که په ترکیب کې وي خو بیا به معرب وي، او که په ترکیب کې نه وي نو بیا به مبني وي. یا که د اسم متمکن عامل وي نو بیا به معرب وي، که د اسم متمکن عامل نه وي بیا به مبني وي. نو اوس یو ځل دا سبق بیا وګورئ جی. وایي د مبني او د معرب قسمونه، نو وایي په ټولو اسمونو کې صرف اسم غیر متمکن مبني دي او اسم غیر متمکن 8 قسمونه دي، مخکې انشاءالله درس کې را روان دي. او په فعلونو کې فعل ماضي که هغه معروف وي که مجهول وي، او امر حاضر شپږ صیغې، او د فعل مضارع هغه صیغې چې نون جمع مؤنث او نون تاکید پکې وي. نو دا نون جمع مؤنث دا 2 صیغې دي، یضربن تضربن، دا همیشه مبني دي. او دا نونو کې په دې نورو کې شرط دا دی چې نون تاکید ورسره وي خو بیا به مبني، که نون تاکید ورسره نه وي نو بیا به معرب وي. خو دا علماء محققین وایي چې یاره نون تاکید صرف د 15 صیغو سره ولګي نو دا 15 صیغې بیا مبني شي او دا نور بیا ټول بیا معرب وي. ټیک شو جی؟ او ټول حروف هم مبني دي. حروف چې هر څومره دي، حروف جاره، حروف مشبه بالفعل، حروف ناصبه، حروف جازمه، دا ټول چې دي دا مبني دي. دا د دې نه علاوه نور څونه حروف دي. او اسم متمکن معرب دی. ما تاسو ته ویلي د اسم 2 قسمونه دي، یا اسم به یا غیر متمکن وي یا به متمکن وي. اسم غیر متمکن هغې ته وایي چې د مبني الاصل په شانتې وي، او اسم متمکن هغې ته وایي چې د مبني الاصل په شانتې نه وي. یا دویم تعریف یې زده کوئ. اسم متمکن هغې ته وایي چې هغه د تمکن معنی ده ځای ورکول، قدرت لرل. نو دا اسم متمکن چې دی وایي دا اعراب له ځای ورکوي، اخري حرف باندې اعراب له ځای ورکوي، او اسم غیر متمکن اخري حرف باندې اعراب له ځای نه ورکوي. نو دا دواړه قسمه آسان تعریفونه مې درته وکړه. نو دا زمونږ ښه دي. او اسم متمکن وایي معرب وي خو شرط پکې دا دی چې په ترکیب کې وي یا عامل موجود وي نو دا به معرب وي. او که اسم متمکن په ترکیب کې نه وي یا عامل موجود نه وي نو بیا به دا اسم متمکن چې دی دا به بیا مبني وي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و، ټایم مې ډېر واغستو، خو انشاءالله دې باندې به تاسو ته لږ هم تکې اساني راغلي. بیا کتاب تاسو ګورئ ځان له، نو انشاءالله ډېره به درته اسانه وي. او دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.